نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من حج چا چې حج وکړلو خو شرط پکې دادی لله چې د دې حج د کولو نیت او اراده دا د الله رضای نوم نه نمایش نه سمعت نه ریاکاری نه د خلکو د خبرو نه ځان بچ کول نه لله او بیا د حج د ادا کولو چې کومه طریقه د هغې خیالي وساته فلم يرفث ولم يفسق د حج د ادا کولو په دوران کې د بې حیايي خبرې ونه کړې او نافرمانی ونه کړله نو الله جل جلاله فرمای محبوب پیغمبر فرمای د داسې حج یا حج کون کی حاجی ته څومره فایده ورسېده رجع كيوم ولدته امه وإليه د حج نه را واپس او د حج نه را واپس کېدو په وخت کې د ګناهونو نه دغسې پاک شه په کومه ورځ چې دی د مور د خېټې نه پیدا کېده او د هر قسمه ګناهونو نه پاک نو څومره لویه فایده ده هم د دې دنیا او هم د هغه جهان دویم حدیث کې راځي یو صحابي تپوس وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ای الاعمال افضل مسلمان بنده خو ډېر اعمال کوي خو د ده په دې اعمالو کې په ټولو کې افضل ترین عمل کوم یو دی نبی علیہ السلام جواب کې ارشاد فرمایلو الایمان بالله د الله په ذات او په صفاتو باندې ایمان راوړل قال ثم أي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم د ایمان نه بعد بیا په دویمه مرتبه کې کوم عمل دی قال الجهاد في سبيل الله دا الله په لاره کې جهاد کول قال ثم أي په دریم نمبر کې بیا کوم عمل افضل دی نو نبی علیہ السلام ارشاد فرمایلو الحج المبرور حج مبرور دا دریم عمل دی ویو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمائی العمرة بعد العمرة كفارة لما بينهما دا عمرين بعد عمره دا د دې دوړو عمرو ترمنځ کوم ګناهونه شوي دي دا ختمي او دا حج مبرور بدلا دا الله دا اړخه د بنده سره سیوا د جنت نه بل نشته یعنی د حج مبرور بدلا هغه جنت دی یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمائی تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والخبث
حج پس عمره کوي په عمرو پس حج کوي یعنی د حجونو او د عمرو د کولو د سلسله چې الله د لوس درکړي جاری ساتي دو فائدې دي پکې یو دا چې دا د حج کون کی او د عمره کون کی مسلمان فقر محتاجی او دیم د حج کون کی او د عمره کون کی گناهونه دا سی ختمی دا سی لری کوي دا سی صفا کوي او دا سی وینځي لکه زنګ وهلې اوسپنه او یا زنګ وهلې سپین او سره اور کې ورواشه او هغه اور دا هغه زنګ ختم کې لري نو په دې حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د حج او د عمره دواړه اړخ ذکر کړی دي دواړه فائدې هم دنیوي فائدہ او اخروی بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے الحجاج والعمار زوار بیت اللہ حاجیان او عمر کون کی دا اللہ دا کور میلمان دی او اللہ غیرتی ذات دی کم بندہ چې دا الله په کور کې دا الله میلمشه نو الله دا هغه قدردانی کوي دا میلمشه دا الله نه سغواړي الله یې ولور کوي که دنیا غواړي دنیا در کوي که آخرت غواړي آخرت در کوي او که دنیا او آخرت دواړه غواړي الله دواړه در کوي او د فرضي عبادت د نه کولو دریم اړخ هغه دادی چې نعوذ بالله یو مسلمان دی الله ولا وسور کړی دی استطاعت ورکړی دی او داغي باوجود د لا پروايي د وجنه د لا وبالي د وجنه د ناراضي د وجنه دی حج اونکی نه کوي حدیث کے راجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں چې بکم مسلمان باندې الله حج فرض کی دا حج د کولو طاقت وی او داغي باوجود هم دی حج اونکی د خوخه دا چې د يهوديانو په مرګ باندې مري او کدی د عیسایانو په مرګ باندې مري مشرکانو به حجونه کول منځونه به کول نو قران کې الله وی واقیموا الصلاه مسکوي ولا تكونوا من المشركين او د ځان مشرکان مجوړوي یعنی د مشرکانو په شان کار مکوي هغه منځونه کې تاسو منځ کوي يهوديانو عیسایانو اغیبا منزونه کول حجونه بینه کول نو ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم مسلمان امتی ځان ته مسلمان وي د حج د کولو طاقت وي او بیا هم حجونه کی نو نعوذ بالله د کار داسې دی لکه د یهودیانو او د عیسایانو الله جل جلاله دی مونږ تاسو ټول بندګانو او تمام امت مسلمه ته د مرګ نه وړاندې د حج د فریضې د ادا کولو توفیق نصیب کړي او الله جل جلاله مونږ تاسو ته حج مبرور او حج مقبول نصیب کړي دا هر عبادت دبارا الله جل جلاله وخت مقرر کړی دی د روزو دبارا د رمضان میاشت دا غوږی د حج دبارا
الله جل جلاله وقت مقرر کریں قرآن کی اللہ وی الحج اشہر معلومات دا حج مشهور میاشتی معلوم میاشتی ټول دنیا یې پیژن هغه کمی میاشتی قرآن دا هغې بیان نه دی کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل حدیث مبارک کې دا هغې بیان کړی دی او هغه دا چې د حج میاشتې دا دی یو شوال چې کومه میاشت شروع ده دویمه ذوالقعده او دریمه ذوالحجه شوال پوره میاشت ذوالقعده پوره میاشت او د ذوالحجې د میاشتې لس ورځې اوس به ستاسو په ذهن کې یو سوال راځي او هغه سوال دا دی چې حج خو د ذوالحجې د میاشتې اتم تاریخ نهم تاریخ لسم تاریخ یولسم تاریخ او دولسم دغه پنځو ورځو کې کېږي نو د حج خو ټوټل 15 ورځې دي او دلته کې خو الله جل جلاله فرمایي چې د حج میاشتې دي او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې شمار کړی دی شوال ذوالقعده او ذوالحجه د دې څه مطلب شو نو مسله دا ده چې موجوده وخت کې د ماسپښین نماز تقریبا د ماسپښین نماز د ادا کولو تقریبا 2.5 غنټې په کم 3 غنټې ټیم جوړي د نور د زوال روانه د مازیګر د ټیم ده داخلي دی په دا ټول د ماسپښین نماز وخت او د ماسپښین نماز په ادا کولو باندې لګي څومره 10 منټه 15 منټه نو مطلب دا دی چې د زوال نه وړاندې که کوم سړي د ماسپښین مونږ شروع کړه نو دا مونځ یې نه کېږي انتظار بکی دی د زوال او بیا یې شکل زوال اوشه د ده خوښه ده په شروع کې کوي که په منځ کې کوي او که په آخر کې کوي خو د زوال نه وړاندې نه کېږي نو د حج دا ادا کولو دپاره تفصیلات به راځي اولنۍ خبره هغه احرام دی احرام معنا د حج د ادا کولو نیت کول نو چې تر څو پورې د شوال میاشت نی داخله شوې د هغې نه وړاندې که یو سړی د حج نیت تړي احرام تړي نو دا احرام نه دی معتبر او چې څنګه د شوال میاشت دا ښکاره شوه شروع شوه او یو مسلمان د حج نیت وکړلو او بیا دا دوه نیمې میاشتې دی په احرام کې تېرې کړې دا احرام د ده صحیح دی نو دغه معنا ده د قرآن کریم د دې آیت الحج اشهر معلومات د شوال میاشتې نه وړاندې به د حج احرام نه تړي او د شوال میاشت شروع شوه بیا ستا خوښه ده چې کله احرام تړي او څومره پورې پابندي کولی شي الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج
سړي چې په دغو میاشتو کې په ځان حج فرض که په ځان یې حج فرض که معنا ده چې د حج احرام یې وتړلو د حج نیت یې وکړلو دا معنا ده فمن فرض فیهن الحج نو دغه میاشت چې کومه شروع ده د شوال د شوال د میاشتې پورې درې غټ غټ حکمونه بلکې څلور حکمونه الله د دې میاشتې سره لګولي دي د شوال د میاشتې سره لومړنی حکم الله چې کوم لګولی دی نه هغه د اختر مونځ دی د اختر مونځ د شوال په میاشت کې کېږي د شوال د میاشتې اولنۍ ورځ دا د اختر د مانځه ورځ دویم حکم چې الله جل جلاله د دې میاشتې سره کوم تړلی دی نه هغه د فطراني حکم دی اختر مانځه د تلو نه وړاندې به څه ورکړي فطرانه به ورکړي او دریم حکم چې الله جل جلاله د دې میاشتې سره تړلی دی او هغه مستحب دی او ډېر لوی ثواب پکې الله ایښی دی هغه د شوال د میاشتې شپږ روژې دي د شوال د میاشتې شپږ روژې دي دا مستحب دي او حدیث کې راځي لکه څنګه ما درته مخکې ووي چې د الله جل جلاله د انعاماتو حق او تقاضا دا ده چې کال 12 میاشتې بنده د الله په عبادت کې مشغول دی لیکن بنده کمزور دی او الله ارحم الراحمین دی نه دا الله جل جلاله د رحم د ګوره محبوب پیغمبر فرمایي چې کوم مسلمان د رمضان د میاشتې روژې ونیولې نو قرآن کې بل ځای کې الله پاک یو ضابطه ذکر کړې ده یو قانون ذکر کړی دی من جاء بالحسنه فله 10 امثالها او دا کم سے کم وګورئ الله وایي چا چې یو نیکي وکړه زه به ورته اجر او ثواب د څو ورکوم د 10 نو یو د رمضان د میاشتې روژې چې کوم مسلمان ونیولې الله پاک په ثواب د څو میاشتو ورکوي د 10 میاشتو بس خدا شو او بیا محبوب پیغمبر فرمایي چې کوم مسلمان ثم اتبعه بست من شوال او بیا چې کوم مسلمان د رمضان په دې میاشت پسې شپږ ورځې د شوال ونیولې نو دغه مسلمان داسې دی کمن صام الدهر لکه چې ټول کال د روژو کې تېر کړ یو ورځ یې نه ده کوزه کړې ځکه چې شپږو ته په 10 کې ضرب ورکړي من جاء بالحسنه نو څو جوړېږي شپېته نو د شپېتو ورځو نه 2 میاشتې جوړې شوې یو د رمضان میاشت په 10 میاشتو بدله وشوه او بل د شپږ ورځې په 2 میاشتو باندې بدلې شوې نو نتیجه سره وده کال 12 میاشت دې ته ویل کېږي ارحم الراحمین دې ته ویل کېږي رحمان دې ته ویل کېږي رحیم رحمان الدنیا والآخرة ورحیمهما او بل حکم چې الله جل جلاله د شوال پر میاشت پورې تړلی دی نو هغه د حج حکم دی او د حج د حکم معنا مې درته وکړله چې کوم مسلمان د شوال د میاشتې د شروع کېدو نه بعد د حج احرام وتړلو دا احرام صحیح دا معتبر دی په دې احرام باندې حج کولی شي دا الله جل جلاله دی په دې خبرو باندې ماته او تاسو ټولو ته د پوهې او د عمل توفیق را نصیب کړي
او الحمدلله د حج میاشت شروع شوي کوشش وکړو ان شاء الله چې د حج کم اهم او غټي غټي مسلې دي ویورو او چې کوم مسلمان په شوق سره اوري د ذکر په نیت اوري او ذکر اهمیت بیا الله پاک هغه ته د حج او د عمرو د کولو توفیق ورکړي. الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.